120 سال شوی دا 120 سال هغه سو په یو ورغلې نه باغ او په باغ کې هغه پښان ګلزار ولي هغه بس یو بډای پکې راغی ها یا بډای چې هغه اوخه په دغه باندې ویشتله او غشي باندې ویشتله په غلام ځکه دغه غشي ون خاطو ناغه نه یو احساس کې یو احساس کې کور تلاړ چې کور تلاړ مالک راغی مالک په زما د اوخه چاره کړی نو غشي په جندل چې دا غشي ته چا دي وایي په کنه دا کمیډین دی نه په جندل باغې باندې قرآن الله بډای په ورواړه ولا بډای کور تلاړ نه مازه خامې خاوند راځي چې ولې نشتا وې قتل چې دا پلاني ورړولې هغه هغه په ورواړه جګړه دوه قبیلو ون خدلا اوس او خزرج مشهور قبیله وي دا نبی اسلام چې کله راغی نبی اسلام هغه ورونه کړل خبره پوه شوې 120 سال په دې خبره جګړه اخري اولنی ریزلټ سو د چکر پوره دی دا چې مونږ یو پیغام پرون جمعه بیان کې اذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد په حسد باندې ما باس کو تشریح میکوله مې زموږ د پښتنو خپانه شي تاسو ته ما زموږ د حسد چې د دوران ولته حسد دي ته وي چې د دنیا والی هم لري خبره پوه شئ نو چې زه د دنیا علم او ځان له کوم نو ماته خو یې پیدا شته کنه خبره وایي کړه ماته پیدا شته نه واغه مال راکو وسم پښتانه وایي مال مړه کو خو د دنیا والا خبره پوه شئ د پښتنو په اعتراض کې دا شي دي بس ما سره دي خو چې د سره نه ورو با اسلامایزیشن ترازو د الله دین ته برازو د پیغمبر اسلام اقوال ته برازو نن یو داسې مسله غړې وي زنیم خبر مړه په فیسبوک له ټاک ورکوي د روغې خبرې په مخ روغې خبر راوړي اوراني خبرې اوراني خبر راوړي و چې ته کم ټکی ورکې دا نو چې دا ټکی ما سره نشته دا نو وي ګورې چې دا ټکی ما سره نشته چې کم ټکی ورکړې شي برازي نو نن سبا علم بلاس کړی دی او هغه هر چا ته رسېدلی دی نو بیا پرونو میس کې دام رونه دي لکه د یوسف علیه السلام رونه نه وسو قرآن پاک په گواه دی سورۃ یوسف دا رونه کوی ته نو ورولې رونه کوی نه ورېسته رونه خرڅ کړي نه او رونه کې دم شو راغی نه بدنام به مو لګی او هغه ور بیا ما په مکړه هغه ور سره ما په نو موږ ته ټول سټوري قرآن پاک ذکر کړی دا چې راځي با سړی نه پويږي اخر کې هغه چې ما کړل ما ځکه ما کړل چې مړ شیطان به موږ کې دنه نه وته او زموږ میس کې جګړه چولې و مست الله رضا پر ما باپ انت کې به یو مسله کې چې کله ورونه ما کړل نو یوسف علیه السلام ورونه ته وی دا الله ډېر لوی احسان دی اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو چې الله ګور سره جیل نه رويستما ما لسکاله بجیل کې تیر کړی او تاسو ګور د باندې نه کنان نه راوته مصر ته ایڈوانس ملک دی ډېر ایڈوانس ملک دی خار ته راوستلې فیسیلیټیز دي اوس دې کوم بصرین وایي نقطه ذکر کړي چې دا وایي یوسف علیه السلام نه وی اذ اخرجني من البير تسجل بزن به ویلو چې الله به احسان دي د کوی رويستما دا کوی ولې ذکر کړي نه چې روغ او شو نو بیا به خوځه لګوتې تاسو ته بیا به خوځه لګوتې یوسف علیه السلام ورو تر ما بیا خوځه لګوتې نه وړي کوی یادو هغه له خدای هغه ته ټول مسله یاد ده اشي بیا وچیږي نه چې کله روغ او شو الله دې مشرانو عزت ورکړي الله دې ولکته نو بیا د روغ نه پسپا یو بل چړل نه خوب زیاله به ګوتې وړل خو به پوهیږي تاسو دا زیاله به هغه نه خوب زیاله ګوتې وړل د ساره کیږي پوهیږي په هغه خبره باندې چړې چې هغه بیا ور لمبه کوي او حدیث پاک راځي بعضی وخت کله نه کله قرآن پاک وین جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا سورۃ الحجرات کې وایي یو سړی به تعالی خبر راوړي دا چلو شو نو مدانګه فتبینوا د دې شي تحقیق وکړه شي تاسو کنه اجنه چې د په دوانه الله وی ان تصبحوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اقدام به وکړي بیا خپه نو راول تحقیق وکړه چې شي داسې دی او کنه دی ځکه کې دې چې تاسو خبر غلط را رسیدلی او ان جاءکم فاسقون دا چې خبر چې سړی راوړي دا روغ سړی نه دی عادلون نه دی فاسقون دی دغه وساره متوبي الله حکم دار چې څوک په تبینو دا مسله کې ته تحقیق وکړه چې تحقیق ته وکړه به تخپل ټیک شي او بیا دا څوک راوړي نبی اسلام وی لا تدخل الجنه نمام ولا يدخل الجنه قطاط جنت چغل خور به جنت ته نزي دا نبی حکم دی او حالانکه دا عذاب خبر کې عذاب کې اخته حدیث پاک کې راځي
مر رسول الله صلی الله علیه وسلم بقبرین جدیدین فی المدینه په مدینه منوره کې په تازه قبرونو تیر شو نبی اسلام ته ودرېد وانهما لا يعذبان په دې دوه باندې عذاب وما يعذبان في كبير او دا عذاب چې به د ګناه کبیره د لاس نه دي او صحابه به جندل چې پلانې دی نو چې ګناه کبیره نه ولې دي النبي اسلام اما هذا فكان يمشي بالنميمه دا یو خبر ونه ما چوغل کوریا تاسو چوغل کورو چوغل کورو چې ته وي نقل کلام الغیر الى الغیر بطريقه الفساد دا یو خبره بل تړل لرمې تو په بنیاد باندې چې دوه موږ کې شو شي قرآني شي